او د دې په مقابل یو بل سړی په مونږ په معاشره کې سفید پوش غریب ټولو خلکو ته پته ده چې دا غریب دی، دا نادار دی، دا مسکین دی، دا مستحق دی، لیکن مونږ او تاسو ظاهر ته ګورو، مونږ او تاسو ظاهر ته ګورو. مونږ وایو دومره ښکلې کپړې اغوستي، دومره ښکلې پیزارې اغوستې دی، دومره ښکلې جوسوله الله ورکړې ده، دی څنګه غریب دی؟ دا خو غریب نشي کېدای. حالانکه دا الله قرآن فرمایي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم مطلب څه دی چې تاسو داغه چهره ته خلک شانتي وګورئ، داغه د مخنم تاسو ته نه معلومیږي چې دا غریب دی، صرف داغه کپړو ته ګورئ، داغه پیزار ته ګورئ، داغه کور ته ګورئ، داغه اولاد ته ګورئ. تعرفهم بسيماهم د مخ ته خو لږ نظر وکړئ کنه دغه مخ باندې څومره اداسي ده، دا مخ په تاسو ته د کولاو کتاب په شان دي حال احوال بیان کی چې دا د زندگی ده. لا يسألون الناس الحافا او داسې خلک د چانه سوال نه کوي، چمټ کر سوال نه کوي، په زور باندې سوکرانی سینا چې تبا خامخا مال راکای او زه دې خبرې مستحق یم. نه دغه نزان ساتي. نو تعرفهم بسيماهم تداوی د نخونه چې کوم دی هغه په جنا چې لا يسألون الناس الحافا او هغه د چانه سوال نه کوي په چمټ کېدو باندې او په سختېدو باندې. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. او کچر استاد اعمال د داسې خلکو باندې خرج شو دا ستاسو لپاره بهترینه صدقه جاریه ده.